وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. دېس کله پیغمبر سم ته داسې کاس بروړل شو یعنې جنازې دپاره میت کنه متوفى میت بو علیه الدین څه قرضه دین ورباندې فیسألو تپوس بې کولو هل ترک لدینه فضلا آیا د قرضې دین او د ادار ادا کولو دپاره څه زیاتي شی پر یخه ده فین حدث که دا خبره ورته بیان شوه که نه سنه ترک لدینه وفاء چې د قرضې دین پوره کولو دپاره دي داسې شی پر یخه چې سره د شی پوره کېږي وفاء وفا ورسره کېږي سوله بیا به یې لمونځ کول ورباندې جنازې وله والا کنې به بیا قال للمسلمین مسلمانان حضرت تصلوا علی صاحبکم خپل دغه مسلمان رور باندې خپله باندې لمونځ پړاو کوي فلما فتح الله عليه الفتوح دا خو د هغه دور خبره چې کله غربت او تنګ دستۍ او پاتخې ډېرې نه شي فلما فتح الله عليه الفتوح چې کله خدای پاک پیغمبر سم ډېرې پاتخې وکړلې ډېرې علاقې پاتخه کړلې رومو کې اسرا وته شلو سرګردون شلوندې وغورځېدې په خپو باندې نو قال هغه نه به پیغمبر سلام ویلي چې انا اولا بالمؤمنین من انفسهم چې زه مسلمانانو ته د خپل ځان نه ډېر ګران یم خپل ځان نه ورته ډېر نږدې یم فمن توفي من المؤمنین که مسلمانانو کې څوک کاس واپس شولو په ترک دینا هغه دین پر یې خوي هغه سره چې شنه وکنه فعلی قضاؤه دی هغه له پوره کول په ما باندې زه ادا کوم خو من ترک مالا کبه چې مول دولت برې هغه متما پته کیږي قرضې به زلند او کمول پته کیږي په لورثته خپل ورثونو ته به ملويږي. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الوکالت یا وکالت دا و د بیان دی وکالت کول کی وکیل چتل شي ایجنټ تل شي ایجنټای د تکي تو ته وای چاري یا ته وته وای بس دا کورمو د پاره کوا د شیخ خرڅ کړه د پلنکیس ته پیغام ورسوه د پلنکیس د شای ورسوه دا وک روپیو سدي د وکیل نیل شي ایجنټای کوي. ووکالت الشریک الشریک فی القسمه وغیره هندشه ته یو شریک ملګری بل شریک ملګری د پاره وکیل جوړیږي د شی په تقسیموالېږي یا په نور شیونو کې دا جایز ده. وقد اشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا پیغمبر علیه السلام علی صاحب شریک کړو کنه فی هدیه په خپل هدی کې حج کې کله دوستواله وکنه ته د سچالو کې د سورو خوندې د ځون سره روواله یمنی لکینه هغه بیا ځون سره وروستلی هدی د زناور تل شکوم لای حج موسم کې ثم امره بقسمتها بیا غنه بعد ته امر یې کړ زدو کله غاشي به دی ول غوخه تقسیم کړي اندشه ته مقدار تقسیم کا زبیا الول کنته الولیکا. وبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال علي سيف فرمي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمت دا اډر وکړ انا تصدق بجلال البدن بدن څه صدقه وکړه د دغه زناور ولکم شو جلالو جلال چې شتل شي څه د زناور بل کومي کاتی ماتي شي کنه یا جولور باندې یا د سیبل څه بشترا پوچو چولی ساغاز صدقه کانزون ته نش استعمالنده ش قربانی ول زنوار د توخ سلوهیت کی کنه هغه ولا پړه نش استعمال څه بلی غوته و چې هم د شته دی هغه ول شاید شکی بزینا کې خواسته غونی ورچواله کنه غوړې ته هغه ځون ته نشي کول هغه و چې تیر کوي فقیر ته چمړای خپل نش استعمال بل شته ورکه هدا کول شي کنه ک چمړه د غرمه کې و چکړل او نه چې چمړه ممړي نه چې جوړه هغه جایز ده خو نور د سيزون ته خرڅول نشي روپای منی البدن د بدنې جمع د زوخ تل شي التي نحرت سکم خانه لول کړي شي او بجلودي هاند سیمته چمړو حکما کړو زدا سیدا کا ندي توکلات شي مو طرف د سیوکا. وبي قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ليس عن يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه غنما پیغمبر سندي توزیر کړي یقسمها على صحابتي ز په خپل ملګرو صحابه باندې تقسیم کی فبقي عتودا دی تقسیم کې اخر کې یو ورغمه غونې پاتې شولو عتود چې تل شي ورغمې تل شي انده شته د وزي ولا څنګه مې کې ولا کوم وړو بچای سوي شنو تل شي یو ورغمه د ورای پاتې شو په ذکر النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر سم بدی ته دی پیغمبر سم ته خبر ذکر کړي یو ورای خرس را پاتې شو دا کنه فقال ول زحي بها انت دی بنی ته قربانی وکي باسه بچ وکا تور بنی قربانی وکا د دې تو قربانی کی شي شوای زحي بها انت زحي تصحیه قربانی تل شي نعتو دی روزی ولا بچی تل شي او جزع پر به کې صدا زال سره ولې کې عین سره کنه جیم سره جتع
هغه به وري تیل شي ورای که د سوره یې د یو کال برابر لاګي خو وړوک ته شپېږو میاشتې بیا که وړوک لاګي بیا په قربانۍ نه کې که بیا غاټ لګېدلو کال برابر که نه هغه به نه بیا کېږي او د ورغومې دپاره یو کال خورا ضروري د دې به نه کېږي کامو به باب اذا وکل المسلم حربیا دی که یو مسلمان سړی لګه شو بل کافر سړي تیلو حرب علاقې کې پیدار الحرب او پیدار الاسلام یا دار الاسلام کې تیل ست مو طرف نه وکیل یا پلانکای کور وکې د پلانکای شي کوي د خبرې رسو دنیا خبرې صورت شپ کې اجازه ده جایز دي وبي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال دايي كاتبت أمية بن خلف كتابا دیس کاتبتو مو مکاتبت کړو چو سره عبدالرحمن بن غسرا امیه بن خلف سره کړو امیه بن خلف د سره مو مکاتبت وکړل مکاتبت ان تیر شي سره دوره پیسې ترونه یا تر توای چې دوره روکا بیا بزا زود غنا بعد کتاب یو ودا کتاب او احد رجستر کپی نوٹ مسرالی کلو بی ایحفظنی فی سواغیتی بمکه نور څه د خبره نه و خو مو سره دا خبره ولا کلسته به د مو حفاظت کوي ځکه چې مکه مدینه د ځکه مو مالونه سیره سی هغه د لپاره حفاظت لاګي نه ته به د مو حفاظت کې په سواغیتی کوم د مچده خوس کاستا یا د مو کوم مول ده کنه ته به ماغه حفاظت کې به مکه ته مکی لګي کیدا واحفظه او مو سره دا ودا کړ استماکی کی مو مول حفاظت کو کنه زب حفاظت کوم فی سواغیته دی ماغه مول دولت پیسہ کوم رسی بالمدینه مدینه تا نس فلما ذکرت الرحمن اسکل مور کی د رحمان ټکویلو کنه سمتی تو ودا کو خو د الرحمن په نامه باندې صدوکا به مانس کی نوی نه یو مکاتبت خو ما غلامی زدوالی ولتل شي دي چې مکاتبت شتل شي وادي تل شي سید ودا سره کی کړي و نو قال غره ته ډایرک ویل سلا اعرف الرحمن زه رحمان نه پیژند اسړی وتل سمته د رحمان وای ځکه اسړی خو مسلمان نه و کنه نسی وتل سکاتبنی باسمک الذي كان في الجاهليه مسرت شوکات دماغین می بنی مکاتبت لیکن وکا کنه سکم ته جاهلیت کې ناماوا نو تو خو ځون ته عبدالرحمن نه ماډي راخی خې دی الله بنده دی رحمان بنده خدا د سره زنه مانه کوم جاهلیت نه ما د ماغه سره وکا فکاتبته هي سمو سره بیان مالک له عبد عمر سزدي عمر شي عبد یا غلام بزی ځون ته دا نه ما یې عبد عمر کنه اندینه می بن سره وکړه کله کله کافر د شیطان کوي چیرې مستدا شټه کی ما بسم الله الرحمن الرحیم پرچی کی چش لیکي بس به سره مالک څه لیکل هیڅ ضرورت دي ځون سره وای زړه کی وای بسم الله الرحمن الرحیم اندسی وای خلی بنی باس سپارونه کې لیکانو سره ما کو بز سټا شای لیکا څنګه من ټول مطابق ولیک دی الله په نام وس الله غامنی د سره کلمې د سره نه منست بسم الله الرحمن الرحیم لیکي دی ګناه نشته فلما كان يوم بدر سکل دی بدر دین شو جنگ ولا خرجت الى جبل یو غره طرف ته زوتن لی احرزه سازوز محفوظ کان حين نام الناس سکم ټیم کې خلق بیولی فابصره بلال نو دا بلال صدا دی دا چوک وکتلو د امیه بن خلف وکتلو فخرج حتى وقف على مجلسنا السواري لاړو دی انصار لكم مجلس خال ور کې مازی تور ورسید زونه در فقال ویلس امیه بن خلف فقال اغویلس امیه بن خلف خلق امیه بن خلف را غله کنه سکم دی توسو مقصد دا اغا پری نک دوی وینه سیدنا خلاص نشي خلاص دنه نشي نه نیوریز دا د شیطان شي امیه ابن خلف نه تاسو ته پکار چې درونی سي کده سي امیه ابن خلف امیه ابن خلف ته کنه دالتا ها هنا لا نجوت ان نج امیه ابن خلف بلال ویلو کچی ته دمون نن خلوش زبیا نه خلاصي ګلا نجوت ان نج امیه زب بیا نه خلاصي قدر نن خلوش سمانه زب نه خلاصي قدر نن خلوش ولو اخالی کنن مون دا سړی خلوش شو کنه زبیا سره مړې خړنه کدا سړی نن مون ششولو پوتی شولو کنه نز سره به زونه مړاون دي تل شلا نجات سره به زون پرې غدنه قدمونه خلوش نن دي سره ګوره فخرج معه فريق من الانصار في آثارنا نو دی دا خود الرحمن دي سره وعده کړی وکنه سمانه په باره کې سید د صحابي د سره وعده کړی
نو دوی سه مو پسې بلال صاحب راپسې شو سره د انصارو وله یو نور څو کسانو که نه مو پسې ورسته رتللو فلما خشیتو عبدالرحمن څه کله زه په دې خاطرې شوم څه یلحقونه څه مو پسې به راورسېږي وم به نیسي نه خلفت لهم ابنه نو ما چې شوه کړو هغو دپاره مو ورسته زوی پرېږدولو خلفتو لهم ابنه د امیه ولا کوم زوی څه ده ابن امیه وتیل شي ماغه ته ورسته سندي پرې کچې ته لږ مشغول شي که نه نو مو به څه شو نه ځان به خلاص کولي یشغلهم څه د وړکه به لګیا شي د زوی دا کسان به مونه مشغول کندي سره په تړې پرړې کې اخته شي فقتلوه یا به قاتل کې ثم ابو خو بیا هغوی انکار وکړو که نه د زوی مینه مخته راغله لور پسې فقتلوه هغه ته مړ کړو که نه ثم ابو بیا ونه درېدو په دې باندې باس نه کړله حتی یتبعونه مو پسې نوره راپسې وکانه رجلا ثقیلا او د امیه بن خلف ډېر دروند و که نه څه بتلله ملګه بوج خبر ورکړي فلما ادرکونه خو څه کله مو پسې راورسېدلو مو یې وموندلو راګیرې کړلو دا معنی ده ښه قلت لهم وتیل څه اوبرک په ګنډو شه په برکه په ګنډو شولو فالقیت علیه نفسی مور باندې پوسه نه ځون واچول تاسو دې ته څه نه دي سره مو وعده کړې چې مکې کې به د مال حفاظت کې مدینه کې به د دې مال حفاظت کوم تاسو به دې ته څه نه مور باندې ځون واچول کله څوک سړی مړی یا ولي که نه وایي بیا به د بل ځون شي که نه څه خوږې نه کي لامنعه څه ځونه ځان باج کړم د بل سړی مانې کړم فتخللوه بالسيوف من تحتي هغه څه چال شروع کړل لاندې نه توري ورنه بسلې چې کوونو سره ووالو ایمونه لاندې که نه کلمو ته حتی قتلوه مردار یې کړلو واصواب احدهم رجلي بسيفه بیا هغو کې یو کاس داسې و که نه چې د ما وله خپایه توري سره والي و ویلې کې واصواب احدهم رجلی یا رجلي بسيفه توري سره والي و بیا څه وکان عبدالرحمن بن عوف یورین ذلک الاثر فی ظهر قدمه اس عبدالرحمن سیاست د متبع بخفي کې انداز زیر خیال زدي تزیوان او خوښ شو ده قال ابو عبد الله سمع يوسف صالح و ابراهيم اباه مخته خبر بین صداس یوسف دی صالح نور د ابراهیم دی خپل باجان نه دا حدیث چا نقل کړل تاسو ته پاته ولګیدله سدي کې یوسف د تسي یوسف بن مجیشون دا کنه پوساتیر شو کنه دی صالح نور د صالح بن ابراهیم نه بیاغه دی عبدالرحمن بن عوف نور دله ده بیا هغه د خپل باجان نه نقل کې بیا د خپل دادانه باب الوکالة في الصرف والميزان وقد وکل عمرو بن عمر في الصرف خدای چې د وکالت کول په شي کې صرف ولا شیونه کې به صرف معنی خستل شنده شته یو شی بل په لګرځي چې درته بدل کا وغیرہ یم د شته شک نور سکور وکول میزان یا د پتالل ملل شیونه کې دا کول شي سړای وقد وکل عمر سیب چو جوړ کړه وکیل جوړ کړه ابن عمر سیب په صرف په د صرف کې وبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو کاس استعمال کړ گورنر جوړ کړه او دی تل شي عامل نه وتل شي مصدق نه شي صدقات و زکات ول شان بر جمع کولو على خیبر لکه ابن فجاءهم بتمر جنيب اغه سړی مزیداری کجوري وروړلې بتمر جنيب معنا مزیداری کجوري برابرۍ کجوري خې کجوري وروړلې قال پیغمبر اسمه تل اكل تمر خیبر هكذا آیا دی خیبر ولټوري کجوري اند شیت دي قال غول سداسي خو ندي خو انا لناخذ الصواع بالصواعين کله سمو یوګه چون خلو د خو کجورو له مدوا ورکو بدالې کې اند شیت وسواعين کبه د خو کجورو له دواوږي چون خلو نو بالثلاثه دي مود لګي کمزوري کجورو له دري ورکو فقال پیغمبر صلی الله تفعل دس نشي کول ما کوي بما بيع الجمع بالدراهم اول د خپل شیون ټول پروپای خرڅ کا به روپۍ کومې وګټې ما سره به ښه شی خلک نه ثم بتع بالدراهم جنیبه بیا مغو روپۍ سره څه کوه اخي کجوري خله خدا ورکې ما کوسته یو جنس ولا شی کام زیات بدلېده به سود کې رسی وقال فی الميزان مثل ذلك اندسې وزني شي متعلق خبره او توکړله څاغان دا حکم ده لکه څنګه د مکیلاتو حکم د سود ورکې رسی برابر سره بار به ورکې یا دا شی خرڅ قبل سره به وخله باب د دې متعلق باب د اذا ابصر الراعي والوكيل شاتن یو سړی د تو شپونکای جوړ کړي متوجه سره مول سره غو سره یا وکیل د تو غا کړه د سبز د کله نن د ور وشړې مولا وزیر وشړې مو طرف نو وکیل یا پلانکای کور وکي خارسي کا
یاره د موله 10% زوی بوزه که نن سبا د ای ورځې نږدې درته خرڅې کار کې تو ته پورې کې شه دیر کو یا روپۍ ورسره کېږي دی خو هغه کې وکیل و یا شپړنکای و روان و غره ته یې بتلل حدیث ته یې راوستلې نور کې چې وکتلو شاته نو داسې یو ځای وکتله تموت مړ کېدله مرګ ته نږدې شوي وه په اقدام را پرېوتل حالات یې خراب شو نو ډېر شولو چې کالو نه کې بیا خو مړېږي اندشته شی ان بل شعر کړي صدا شاید تو سواره سوای خو هغه ته پاته ولګي د سیر دی مو ته تروکی را کړي د تروکی وسره سوا کنه نیب سود دو خو خراب شي هغه ټیمه پرې دو په خبر سره تړه سره ګرمۍ ده بڑو سیوای ندی ټیم کې دا سړی د چی شو کی پریګ د اندس شایش خراب شي یا چی شو کی مړ کېدو ته پری د سنه دا وزاکه مړ کېدل ذبح الو لدی کی انده شي ته د کوم شي خرابیدل او اصلح ما يخاف الفساد د کوم شي په خرابیدل دي ته خطر د دې اصلاح و کی څه طریقه وکیا اسون ریټ باندې دی ور کی ځکه کدو هغه سره ته وړي کی دا سره بریټ نه و غورځنیم کی دی ور کی وبي قال حدثني اسحاق بن ابراهيم سمع المعتمر قال انبانا عبيد الله عن نافع انه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن ابيه انه كانت له غنم د حضرت صاحب چې کی روایت کې سديدي وزيوي انه كانت له غنم دي وزيوي ترعى بسلع د سلع غار څه د مدینه کې دی کی دا وزید سره داله فابصرت جاریه ایمو وین زوالانه دیمو بشاتن اغي ووزا وکتل من غنم دیمو وزی کی موتن سمارګو تر نږدې شو نه پاکه سرت حجر نه غوړ کې ډیرو خيار وا اغل سدي کی چکو چاړه تور نشته سو سره وزالو لکه ندی ټیم کې وتا اریان پریان نه پته کی سوشي شوک آکا باکا خپل د پودې شي نه تور واکا کونه موت کا تیرونس کا ونه جوړ کا تیرون کی سروینه ور باندې رواله سوینه وزي رګونو نه بازدا شیالول شو د به مردار نشش مرل فکسرت حجرا اغي غټ کونو یشتل موت کړل په دبحتها به ما کونی سره وزای الو لکړه فقال لهم نو دو بیا وتویل صلاته کول دو شرور ما خره د کوم وزاد موین زیالو لکړی کنه زوال پیغمبر صلی الله تاسو نو حتی اسال النبي صلی الله علیه وسلم او ارسل الى النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله چوکستاو مې يسالو چوک دي تاسو وکي سر دي چال څنګه خړل شي غنه شي خړای وانه سال النبي صلى الله عليه وسلم على عن ذلك بدي پیغمبر صلی الله تاسو وکو او ارسل چوک استول فامره باكلها پیغمبر صلی الله حکم کو دا بالکل خړل شي قالوا عبد الله سبيت فيعجبني متدير خواخ شول ده خبره انها امه سدي وخزد وينزده وانها ذبحت او زایما شلل لك تکړه ده تابو عبدته عن عبيد الله نه خزد شکول شي ذبح کول شي چې تا کې رواني خزي بده توړ کې روستياري مت چرګا لولکا یاري مت وزالو لك خپل لوایو کنه څه چال در باندې شو ده مودي ته نه لیا تاسو شون له خپل باندې لوای دي نه بعد چرګه بده تر وسی بلاري مو جوړي پسخه کوي بلر چې جوړا رته پسخه کړی و باب وکالت الشاهد والغائب جائزه دی باب کې دا خایو سړی موجود دغه ته ویل مو طرف نه وکیل شو وکالت وکي ایجنسی کور وکا یا سړی غایب د مغه ته ور ویل سیر د شي کور دی مو طرف نه وکي سره سره مخ موجود نه ست طریقې سره بل روسته یا ټلیفون په ذریعہ بل ذریعہ جایز ده وكتب عبد الله ابن عمر الى قهرمان عمر عبد الله بن عمر صاحب دا خبر استولی و پلیکي شکل کې الى قهرمانه خپل کوم دي مشر وکانه دي دین لون دي کسون سي ته قهرمان يلشي وهو غائب عنه غازي کنه دا حکم متورستول وکنه سو ايزكي عن اهله الصغير والكبير سیم کور کې د کوړو کوي کاټا یغه طرف نه سر سیا ادا کیدو دا خبر سو ايزكي سر سیا د ادا کیلو نه لیکلي زکات الفطر کنه سدو دا کی چې نه عن اهل صغیر وړي کور کې کګه بالغ ودونه بیا د کای سر صحیح مساله خوانده د کچې ته د سی مسلاوي څ غاټ طریق نه د کای غاټ سړی طرف نه د کیږي فکنه د کای ګنور کې نشه خپل بچی د بالغ دی لونی د بالغ یا خپل دیو بس سره سیا چوکي چو زمور نه دی بس شو سره وی ودی بس چو سره نصاب سره شتونه ما و بس کنه نصاب بنی وجبیګار سړی رشي وبسل بس قهرمان پیژندې مشر تل شي وبي قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل یو سړی په پیغمبر اسلام باندې دی و خانو نه یو قربان دی خو سن دي تل شي هغه وخت ساغات شوی ډیر عمر ولا نوی سیده ما تسن شي فجاء هو سړی پیغمبر سم ترول يتقاضاه وخي ونقتل سروکه کنه فقال في مرسم تلس اعطوه دي توير كاي فطلبوا سنه سكالا دودي دي ولا وخ ولا ټول مغو عمر کې کنه
سدي متدور عمر ولا رکړو فلم یجدوا له الا سنا فوقها نو سوای کتل غنه خو عمر ولا موجود خلون دی نو یا برابر نو فقال بمرسل سان دو تعبیر کوي اعطوه فقال اغولس او فیتنی تم تخپل شعر ادا کو خپل حق ترو کو کنه او فالله بك الله د تو تدر ادا کی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم بیدا ویل ان خيارکم تاسو کې خکاس اغه د احسنکم قضاء سچو تخپل قرضه یا شی ادا کی په خې طریقې ویر کی لکه یو سړی تر شاعر کړه دا دلاغونه خیر دور کی زیات ویر کی په دې باندې کوری نړنګيږي شکر یو نه خست یو قربل ول خزي وبل نه خلی کنه یو کیلو شکر ور روکا ته خیر دلاغونه چون زیات ور چو دا یا خبره ده باب الوکالت فی قضاء الدیون وکالت کول پشي کی څه قرضې مرضی شو طرف نه ده کوي یاري لوړ شه مو باندې پلانکی سړی کار زاده 100 روپۍ ونی سپلانکی ته دوره کپلانکی ته دوره کدا سیدا وبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه يسړ پیغمبر سم ترغلو تشایونه غختلو فاغلظا ډیر سخت خبرې پیغمبر اسلام ته وکړلې فهم به اصحابه صحابه او اراده وکړه دا سړی رواني سي لګي پزما کیو استو د سي ناجایز د پیغمبر سره سي خبرې کوي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه پیغمبر سره سپریږي د شای وکی زړه تشکی فإن لصاحب الحق مقاله ځکه چې شو در بني حق عادت ساختي خبرې کول شي ور کول پکور دی حق ثم قال غنا بديل ساتوه سنا مثل سنه دي په شون دی خو توا ګورې ویر کوي قالوا غوث يا رسول الله لا نجد الا امثل من سنه دي دوخنه خوخ شتا ده امثل منا افضل لندلكلي ختل شي فقال ساتوه انداور كبين خيركم يا خيركم احسنكم قضاء توس کی خکا سره چو د شای چو تیر کی خپل بدالي ولا بدی خیر کی غنه لاغونی باب نزوها بشيئا لوکیل د سی یو سړی د وکیل ته یو شاهبی بنی ویر کړلو سهنده واخله او شفیع قوم یا یو قوم ولا چوک شد شفیع د یو سړی ولا شفیع د شفا کوي جاز دو جایز د لقول النبي صلی الله علیه وسلم لوفد هوازن څنګه چې پیغمبر سن دی هوازن قبیله لكم واپس کا سن سره غلیو حين سالوه المغانم سکله غونه د غنیمتونو تاسو وکړلو نه پیغمبر اسلام نه دوه کسونو تاسو وکړو سمول غنیمتونه دي د مو ته روکی کنه نور که شنر کوي چوکي نیولې دغه خاص نه محمد سره اسلام وروړو فقال پیغمبر سمت نور څخه نشن کول کنه خنسوی بی لکم مکم مایسات وسو غنیمت کې سره لغه به واپس نور څخه به مشوره وکړو وبي قال حدثنا سعيد بن عبير قال حدثني الليث قال حدثني وقيل عن ابن شهاب قال مختس وزعم عروه بن الزبير دا ګمونه خبره کړی ده سن مروان بن الحكم مروان بن حكم دا اموي خاندان نه ده والمسور بن مخرمه او بل مسور بن مخرمه ده اخبراه دا غدوار دا خبره شته خیلی اوروه سبته خیلی ده هو زمير اوروه تراجي شو سأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ټیم کې راپوج د صحابه ته دا خبره وکړه کله د هوازن ولا وفد روغللو پیغمبر سندو سره ډیر جنگ او دوبه فتح کیدونه کنه د بلارو بالزو کې پانا و وخستلا پټ شو به خدای پاک د مهرباني وکړه ته پیغمبر سند وکړي خدای اسلام ور نصیب کړي دو خلک اسلام وروړو خودي ټیم کې د شي زدونه وزي ولی خازي بچیونه د صحابه نیولې و جنگ کې نو دروغ لو دل سمو مسلمانان شي مو ته خپل شی و پښ یا رسول الله نو پیغمبر سم هغه ټیم کې ودر د خبره وکا او د وفد هوازن رغلو مسلمانې اعلان کی فسالوه پیغمبر سم نه د غختنه وکړه درخواست وکړه ای يرد الیهم اموالهم سموده د خپل مال در واپس کړای شي وسبيهم او د مولکم بچینی ول شي دیا خزي فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم ته پرمل احب الحديث الی اصدقه وټولو خبرو کې خواخي خبرې مو تاریختیا ولا خبرې دي فاختاروا احدى الطائفتين دو شیونه کې یو شای خواخ کې دوړه خو نشو در کول سمولا غوړې بندیونه غوړې یو خواخ کې اما السبيه یا بندیون خواخ کې کوم مدن نیولې دی او اما المال یا بمول در کو وقد كنت استانیت بهم او دلی همتو ست انتظار مخ کې کړو ډېر ټیم مدد تدیر کو ووس برسي راشي او تاسو نه کوله داسي وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10
لیلتن تقریبا لاسو پر یا سو یا لاسو نه پوسه پر ورځي وته انتظار کړو حين قبل من الطائف سکله د طائف علاقې نه واپس راغلو طائف علاقې کې حمله کړی ور باندې کانا فلما تبين لهم سکله دوته دا خبر واضح شو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم سپیمر څنګه خود ته شي نه واپس کوي الا احدى الطائفتين یا یو برکی واپس کوي نو قال غول چې چلو بس د خبره وکړو چې دوړو خو نه واپس کوي کنه د خوشای تقسیم شي بیا خو تقسیم شو کنه به خورګه کسانو حق رسي مجاهدینو نه فإن نختار السبينا مول پرېدا مول بیا حاصل ول شو خدای بچی دي خزي دي لونی دي وغیرہ دا شدي مو انده غوړه کوم ته اندارو کا فقام رسول الله صلی الله علیه وسلم فی المسلمین مسلمانانو کې پیغمبر سم پاتې د خبره وکړه پاسنا علی الله بما هو اهله دی الله ول سمره سنا صفات لایق او غي بیان کړو ثم قال بل اما بعد فإن اخوانكم هؤلاء دا واست تسورونه ګرځیدل دي مسلمانان شوی دي قد جاءونا تائبین مترغری تباګار او مسلمان شوی دي ویني کدرایت متدا معلومه شي دا د زغونه دا مشوره راغلی ده ان ارد الیهم سبيهم دي دولکم باندیون دي خځې دي بچی دي دا بو واپس کو فمن حب منکم کتو سکی سړی غوړي کنه سزي ویر کوم مفته کې اي طيب بذلک څه دې زړه ونویر کې په خوشالۍ سره ستوند تالای نه توند تندای نه ویر کې کنه پس په خوشالۍ ویر کې خو ډیره خبر د پلیف علویری کې چې سره شده خزه د وی زده یا ته مشوم رسیدله د هيسي کې سیدا خو من حب کای سړی غوړي سو ویلې ویر کنده خو مت هيسي کې ملو ده کنه ايكون منكم على حظه ساغا متحسار رسیدلی د سیدا ز په خپل سی بني وسنای ویر کوم واپس ناغاد د مشوم ته واپس کی کنه خزوین زو ته واپس کی بیا که خدای پاک مت دوباره بل غنیمت ساتل کو مغره روپۍ ویر کو لکه وین زدي ساره د 3000 مو ته خرد 3000 روپۍ به ویر کو انده لک ټیم کې مت ټیم روکی حتى نعطيه اياه به متغد دی ولا بداله روپۍ ویر کو من اول ما يفيء الله علينا اول هغه مول غنیمت ویر کو کنه سالم من شکی پي کی پي ما يفيء سالم من شکی پي کی پي یو پختو له پي دا غواړي پیسر لیکل شي خوړل شي شودونه جوړیږي لاغونه تروي ورګه ټاچ کی کنه هغه بیل پي دي دا پیسر لیکل شي هغه پیس د شونډي پوسل سالون دي سره ولګي غفونه سنیا علیا پي دا چې شتل شي سکوم مول پیغمبر علی السلام ته ملو شي بغیر د جنگ نه هغه تل شي پي خاندان دا خبره کوي ستول نه اول کوم چې الله متمالي پي روکي نو فل يفعل ما غسر د مغسي وکي ان شاء الله ستبه ارشي متراف نه بو ورکول شي څه مسله ورکی نه وي فقال الناس نو خلق پیغمبر سم خبره سوار دي ډاری کې قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم یا رسول الله دا ټول شل مودو ته پزړه سره ورکو زړه په خوشاله سره مو ته هیڅ پکې تنخوی نشته فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اپ علی السلام فرمایي ان لا ندري مده نه پیګ سمن اسنه منکم فی ذالک تاسو خو دې سمو ته زړه حق لالو کنه خو مونږ په ایستاسو کې کوم سړی اجازه ورکړل بس اواز را وختلو ډیر کسانی چوچو ورکی کېدای شي اجازه زړه نه یې کړه شارم نه بیر کړی یا فمن لم يأذن کوم سړی اجازه نه یې کړه تاسو کې ممن لم يأذن فرجعوا ور خیر د لوړ شي تاسو کې کوم مشران مدي مشران واستاره قبيله ولا مشران واسه مصر واغي سره مو یې کو خو به ټیک تکده سينو بیا نه رخلونه په زور حتى يرفع الينا تر دې پر تاسو د ميلا روړي موتر او چاته کې عرفا او کوم دي تاسو مشران عرفا مشران تر شي دي عريف جمع د سپم ميلو بني پيږي حل کولي بني نو بیا پر وچات کې تاسو له ميلا امركم دي تاسو له کوم ميلا د موت سيده حتى يرفع الينا عرفاكم امركم فرجع الناس دا خال لوړل فکلمهم عرفاهم دي کله مشران وسرکین سلو کنه خالص جرګي کې کینی به کسان ربلې کنه واته کسان سره کې دلر شل خبره کو سره کې خپل مشران اړ کې بل خپل کسان بل کله ثم رجعوا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبر سم ته پس ورول په خبرو خبره وته وکړه چې یا رسول الله انهم قد طيبوا دا غټول ته پس سره د شای صحیح کړه د ستویر کا خواخه د وادین اجازه یا ویر کړلو